د دغه حرکت مزمت تش مونږ نه کوو، بلکې د دنیا په مخ چې چرته مسلمان آباد دی نو هغې د دې مزمت کوي او په دې بد وایي، بلکې تش مسلمان په دې بد نه وایي. په ټوله دنیا کې هغه خلک چې هغې مسلمانان نه دي، د اسلام د دایرې نه بار دي، مذهب اسلام نه دی، خو چې لږ ډېر هم چا کې انسانیت شته او انسانیت مني نو هغه د دې مزمت کړی دی. هر څومره چې مونږه مزمت وکړو چې کوم بدبخته سړي دا حرکت کړی دی نو هغه مزمت به کم وي، او دا هم نه چې د دغه حرکت په وجه خدای مکه د قرآن پاک په برکت یا په شان کې څه کمی راتلی شي، یا خدای مکه الله مکه څه ضرر څه نقصان رسی، ځکه چې دا خو پروردگار په خپله فرمایلی دي چې کم پروردگار انسانیت له دا تحفه رالیږلې ده هغه پروردگار په خپله د دې حفاظت کوي، مخکې هم کړی دی نن هم کوي، او انشاءالله تر څو چې دا دنیا آباده ده دا حفاظت به الله تعالی په خپله کوي لخیره انشاءالله. خو په دنیا کې چې کله داسې حرکت کیږي او بالخصوص بیا د اسلام په حواله او د مسلمانانو په حواله داسې یو سازش کیږي نو دا یو ډېره تکلیف دی مرحله، ځکه چې څوک دا حرکت کوي هغه خو بدبخته دی چې څوک دا حرکت کوي زه هغه د انسانیت د دایرې نه بار ګڼم. خو تکلیف دی خبره دا ده چې په کوم ملک یا په ملکونو کې داسې قسمه حرکت کیږي د هغه ملکونه حکومتونه په دې خاموشي اختیاري، او زما په خیال چې د مسلمانانو زمونږ د ټولو چې څومره اسلامي ریاستونو ملکونه دي زمونږ د ټولو په آواز کې زمونږ په مزمت او زمونږ په احتجاج کې غالبا هغه اثر نه وي چې مونږ دغه ملکونه مجبوره کړو چې د هغې د دې خلکو خلاف د سخت نه سخته کاروایي وکړي. مطالبه دا کیږي چې پاکستان د سویډن سره خپل سفارتي تعلقات پرېږدي. که یو ملک کې دا قسمه حرکت کیږي او د هغې ملک حکومت په دې خاموشي اختیاروي نو بېشکه چې مونږ ته هیڅ ضرورت نشته چې مونږ داسې ملکونو سره خپل سفارتي تعلقات وساتو. خو بیا به سوال دا پورته کیږي چې آیا دا قدم به تش پاکستان اوچتوي؟ تش پاکستان له دا تپوس پکار دی؟ زما په خیال نن وخت راغی چې ټول اسلامي ملکونه په شریکه دا فیصله وکړي او دا مطالبه وکړي چې په ټوله دنیا کې چرته هم داسې قسمه ګستاخي کیږي او داسې د بې حرمتۍ کوشش کیږي نو یو مسلمان ملک نه بلکې ټول مسلمان ملکونه به هغه ملک سره هر قسمه تعلقات او تجارت خپل ختمي او پریږدي به څو پورې چې هغه ملک د خپلو دغه خلکو خلاف د قانون مطابق سخته نه سخته کاروایي نه راکړي. دا زمونږ د ټولو د هر څه نه زیاته ضروري او اهمه خبره ده. نن زه راغلی ستاسو د خدمت کې د دې لپاره یم چې زه سیاسي خبره وکړم، خو نن زما دپاره او ستاسو دپاره اول ایمان دی او بیا سیاست دی، اول ایمان دی بیا سیاست دی او اول اسلام دی او بیا نورې خبرې دي. او بېشکه چې د هغې رب العزت د ذات نه پس د هغه پروردګار د ذات نه پس زمونږ دپاره د هر څه نه بالاتر د هر څه نه بالاتر د ټولو نه اول خپل رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی او ورسره د الله تعالی کتاب دی قرآن پاک چې په دې کې د بلې خبرې ګنجایش نشي کېدی. نو لہذا نن د باډیچم په دې کنونشن کې زه تش د خپل ذات په حواله دا خبره نه کوم، زه تش د باډیچم په حواله دا خبره نه کوم، بلکې زه نن د عوامي نیشنل پارټۍ د هر کارکن، د عوامي نیشنل پارټۍ د هر ملګري، د خپلو سپینګیرو، د خپلو مشرانو، د خپلو کشرانو، د خپلو ځوانانو، د خپلو میندو، د خپلو خویندو، د باچا خان بابا د سرې جنډې او د تحریک دا اړخه نن نه صرف دا چې مونږ د دې ګستاخۍ برپور مذمت کوو بلکې چا ګستاخي کړې ده یو ځل بیا دا غوښتنه کوو چې د دغه ګستاخ او د دغه بدبخته خلاف که هر ځای کې وي د هغې خلاف سخته پکار دی چې کاروایي وشي او د ټول امت مسلمه پکار دا دی چې خبر او آواز په دې حواله یو وي. زما مشرانو او زما ملګرو دلته تاسو ته وویلی شو چې د الیکشن کمیشن د پارټۍ د الیکشن کمیشن ممبران دلته تشریف فرما دي او غالبا که زه غلطېږم نه نو دوه ملګري دلته هغې کې موجود دي، یو عزیز خان چې هغه د الیکشن کمیشن چیرمین هم دی او یو فاروق اکرم خان چې هغه د الیکشن کمیشن ممبر دی او هغه د تخبې تحصیل نمائندګي هم کوي.
زه نن تاسو ټولو ته به دا خواست کوم چې دا کومه فارم سازي اوس شروع کیږي، د دې فارم سازي بنیادی غرض او مقصد دا نه دی چې موږ په یونین کونسل کې د ووټ حقداران شو د پارټۍ. غرض یې تش دا نه دی چې موږ د ځان د تحصیل د پارټۍ د کونسل ممبران. مقصد تش دا نه دی چې موږ په دې فارم سازي په بنیاد کوشش وکړو چې موږ د ضلع کونسلران شو، موږ د صوبې کونسلران شو، موږ د مرکز کونسلران شو. موږ کوشش وکړو چې د فارم سازي په ذریعہ د پارټۍ په تنظیم کې عہدے ترلاسه کړو او بیا دا عہدو په ذریعہ خدمت وکړو. دا د دې یو مقصد، خدا د دې اولنی او اخرینی مقصد نه دی. هر څلور کال پس چې دا فارم سازي کیږي نو دا د دې لپاره وي چې د پارټۍ کوم موجوده مرګري دي چې هغه خپل رکنیت او د پارټۍ سره خپل تړون دا تازه کی. خدا د دې لپاره وي چې موږ ټول د خپل وس مناسب پارټۍ ته هغه خلک راولو چې کم خلک نن په دې پارټۍ کې نشته. هغه پښتنو جرګې وکړو چې کم پښتانه نن د سرې جنډې د دې چوکاټ نه بار ناست دي. هغه پښتنو له لاړ شو او هغه پښتنو سره جرګې وکړو چې کم پښتانه نن ما او تا سره د باچا خان په لار نه دي روان. نو زه به ټولو ذموارو ملګرو ته نن دا خواست وکړم تاسو ټولو ته چې په دې فارم سازۍ کې भरपूर सवाल है. दा फार्म कोर पकोर महला प महला तकसीम के द पाटे यो मौजूदा कारकुन और मरगर इन दे फार्म साजे न पाती नशे और चकल खपल फार्म डक्के नो दागे न पस जिम्मेवारी न हर मरगरी दादा चे चरतम स्तासो वसरसी कोशिश कोले से तालुकम भी लाड़ से पखल को जरगाओ के खलक कायल के और चिकम खबर जनन तासो तकोम दा खबर खल्क होताओ के जनन तासो लरागलिम और पदा से वक्त के रागलिम न सिर्फ दा च पार्टी मेंबरशिप बल्कि किदीशी पमल के अक्टूबर या नवंबर के इलेक्शन हुई और दा इलेक्शन में पदा से वक्त कीगी कि पाकिस्तान सियासी तौर और इक्तिसादी तौर देर हुए मुश्किलातों के गिर दा इलेक्शन पदा से वक्त कीगी कि पाकिस्तान मुश्किलात पखपल से जमन पुख्तनख्वा सूबा डेर हुए मुश्किलातों सर मखामख था. द इलेक्शन पदासी वक्त की जमा द यूनिवर्सिटियों और द कॉलेजों और द स्कूलों द पार द पैसों कमीने. द इलेक्शन पदासी वक्त की द सरकारी मुलाजिमीन द तनख्वागान द पार द सरकार सर पैसे निश्ता. द इलेक्शन पदासी वक्त की द हस्पतालों द पार कम वसाइल दस्तियाब दी आग वसाइल दस्तियाब नरी. द इलेक्शन पदासी वक्त की तासु सर बिल्कुल जोख 2012 دا सीधा अस्पताल और मंसूबा शोरो दा और वगन निमगढ़े दा. द इलेक्शन पदासी वक्त कीगी कि पुख्तनख्वा के ढेर मुश्किलात थी. दा सूबा माली तौर और ढेर हुए बहरान सर मखामख था. न हकाला नदी सूबे सर चिकम हशर होशो और कम तजुर्बे पदी सूबे के होशवे और दा सूबा संग इस्तेमाल करेशवा द तख्त इस्लामाबाद द पारा द तख्त पंजाब द पारा द दे मिसाल ददा से तबाह जमन सूबे पर तारीख के न मिलावी. जमा बख्याल यो आग जुल्म हो यो आग हक तलफी हुआ जिद अंग्रेज पर वक्त की पुख्तनों सर शवे दे और यो भी आग हक तलफी दो आग जुल्म दे जिद पीटीआई तकरीबन न हकाल और दलस काल हुकूमत के दे पुख्तने खबरें हो दे पुख्तनों सर शवे नो नन जस्तासु खिदमत के वालाडिम जतासु तखबर कोम और तासु बहुलस तखबर कवे जतासु न पजरगरा गलिम और तासु बहुलस न पजरगा से और जमा जरगा तासु सर सरा सबा दा पता नहीं लगी चिदलता द सूबाई असेंबली इलेक्शन उम्मीदवार सूखी द कौमी असेंबली सूखी परुन मुंगो की दिशी सबा नूरी उम्मीदवार और दो उम्मीदवार द गटे खबरें नजर इमरागले जरंदेला बारी चम ने रावे तासु में बारी चम खलका हिम्मत के इत्तेफाक के कोशिश के चिमा दोबारा द कौमी असेंबली मेंबर के ना जदेला ने इमरागले जरंदेला रागले जिसता सदावेम कि हिम्मत के कोशिश के चिदा तकसीम पुख्ता नहीं हो हिम्मत के कोशिश के जो पुख्तनों के इत्तेफाक पैदा को हिम्मत के कोशिश के चिदा कम पुख्ताने राना बेलारी कड़ियो दो कड़ियो चिदा पुख्तानो वापस जान सर मरगरी को हिम्मत के कोशिश के चिदा कम सुबह नन माली बहरान सर मखामखदा चियोजल ब्या द पुख्तनों दे इत्तेफाक पर जोर माने दी सूबे तकपल वसाइल रोडो योजल ब्या पकोला मर्दे पुख्तने खावरो दी सूबे खिदमत शुरू को इंशाल्लाह. जजान लवोट न गवाड़म जो उम्मीदवार लवोट न गवाड़म जरा पुख्तनो यूनिवर्सिटी लवोट गवाड़म
زه د خپلو بچو د یونیورسټو دپاره ووټ غواړم، زه د خپلو بچو د کالجونو دپاره ووټ غواړم، زه د خپلو بچو د سکولونو دپاره ووټ غواړم، زه د خپل کام د هسپتالونو دپاره ووټ غواړم، زه د خپل مواصلتي نظام دپاره ووټ غواړم، زه د پښتونخوا د بجلی دپاره ووټ غواړم، زه د پښتونخوا د ګیس د برخې دپاره ووټ غواړم، زه د پښتنو په وسایلو باندې د پښتنو د اختیار دپاره ووټ غواړم، زه په خپله خاوره د خپل اختیار دپاره د خپلو پښتنو نه ووټ غواړم. زه نن دې دپاره ستاسو خدمت کې حاضر شوی چې دا صوبه او دا خاوره او دې صوبې او دې خاورې سره چې کوم سلوک وشو، کوم سلوک کېږي، چې کوم اختیار مونږ ګټلی و، د الله په کرم او ستاسو په دعا سازش او کوشش نن دا روان دی چې مونږ د هغه اختیار نه محرومه کړي. چې کومه برخه مونږ د صوبو سیوا کړې وه او د مرکز هم کمه کړې وه، سازش نن دا روان دی چې د دې صوبې برخه کمه کړي او د مرکز برخه سیوا کړي. او زمونږ فیصله دا ده چې د صوبې برخه به نه کمیږي. د پښتنو په حق هیڅ قسمه سمجھوتا عوامي نیشنل پارټي او سره جنډا نشي کولی. نن زه د دې لپاره ستاسو خدمت کې حاضر شوی که پښتنو ته د پښتنو حق ملاوي نو نن به په پښتونخوا کې زمونږ د بجلی د پیداوار هغه خپلې څلېرویشت منصوبې مکمل شوې وي چې کوم مونږ شروع کړې وي. که پښتنو ته پښتونخوا ته خپل حق روان ملاوي نو هغه زما سوچ، زما خواهش او زما ارمان چې تش په مردان کې به یونیورسټي نه وي بلکې د پښتنو دپاره به د پښتنو په هر ضلع کې یوه سرکاري یونیورسټي وي. نن به په ټوله پښتونخوا کې په هر ضلع کې یوه سرکاري یونیورسټي وي. او اوس خو زه یو قدم نور هم مخکې ځم، تشې یونیورسټۍ نه جوړو بلکې ډېر کشران ماله داسې راشي چې هغوی سره د فیسونو پیسې دي، د هغوی مور او پلار به یا د کور خرچه پوره کوي او یا به فیسونه ورکوي. لہذا که را روان وخت کې عوامي نیشنل پارټۍ له خدای موقع ورکړه نو زه نن خپلو پښتنو زلمو سره، خپلو بچو سره چې دا داسې دي لکه زما زامن زما لوڼه، دا زموږ مستقبل دی، خیر دی، ممبرانو له به فنډ نه ورکو، کم به یې ورکو، اختیار به کم کو، تنخوا به کمه کو، خو یو شی به کوو چې څومره غریبانان په یونیورسټو کې سبق کوي دا غریبانان به خپل فیس په خپله نه ورکوي، دا فیس به د پښتونخوا حکومت او سرکار ورکوي. چې کوم بچي زما سبق نشي ویلی د وسایلو د کمي په وجه باندې هغه بچو له وسایل ورکول دي. زما اصلي سرمایه دلته وویلی شو چې ما 10 ټرانسفارمر یې ورکړې. دا خو دغه بله نمونه 4 کاله وزیر اعظم و. دا که دغه نمونه وزیر اعظم نه وی نو نن به تاسو 10 ټرانسفارمر نه یادولی، نن به تاسو د باډیچم دپاره 560 ټرانسفارمر یې یادولی. ټرانسفارمر هم زما ضرورت دی، د ګیس پایپ لاین هم زما د خلکو ضرورت دی، دا فرشبندي هم زموږ ضرورت دی. خو د دې نه اولنی ضرورت زما سره د پښتنو د بچو تعلیم، دا زما اولنی ضرورت دی. د پښتون ولس لپاره د صحت مناسب بندوبست، دا زموږ لومړنی ضرورت دی. د پښتنو په خاوره امن، دا زموږ لومړنی ضرورت دی. او د پښتنو په وسایلو باندې د پښتنو اختیار، دا زموږ لومړنی ضرورت دی. دا خبرې ضروري دي. نن د دې لپاره به موږ حرکت کوو، موږ به کوشش کوو، موږ به ستړی کوو. زه به د خپلې برخې ستړی کوم او تاسو به د خپله برخې ستړی کوئ. او زه امید کوم چې هغه سازشونه او هغه رکاوټونه به اوس وي چې کوم موږ سازشونه تېر 10 کاله داسې برداشت کړي. دا په 2018 کې ستاسو څه خیال دی چې دا کوم ووټ دی اغشتی و دا ټول ووټ خلکو دی له ورکړي به خلکو هم ووټ، زه دې نه انکار نه کوم. پارټي یې ده، کارکونې دی، تنظیمې دی، زه د حقیقت نه مخ نه اړم. ووټ به یې ورکړي خو که تش په هغه ووټ ما سره شماره کړې وي او د هغې ووټ په بنیاد فیصله شوې وي نو دا 13 کاله به په پښتونخوا کې د پی ټي آی حکومت نو دا 13 کاله به په دې صوبه کې د عوامي نیشنل پارټي حکومت. چا راوستی و، ولې راوستی و، په کوم مقصد یې راوستی و، په کومه تمه یې راوستی و او څه ترې جوړ شو، کم حد ته دا ملک ورسېد، څومره انتشار وشو، څومره دا ملک تقسیم شو، څومره سیاسي تلخی راغلی، څومره سیاسي انتشار پیدا شو، په دې ملک کې سیاسي او معاشي استحکام ختم شو. دا د دغې تجربو په نتیجه کې، دا د دغې غلطو په نتیجه کې زه د ټولې پی ټي آی د کارکون په حواله دا خبره نه کوم، ځکه چې د پی ټي آی د هغه کارکون سره زما همدردي ده چې کوم کارکون د نوي پاکستان او د بهترۍ په تمه باندې تلو. زما جنگ هغه پښتنو سره نه دی
چې کومه مان به لار کړی دي زما جنگ هغه خلکو سره دی چې کوم خلکو مان زما د پښتانه به لار کړی دي جنگ داغي سره دی. خدا به تاسو تماشا ګوره تاسو په پنجاب کې چې سولیدل اوس سو وخت پس په پښتونخوا کې باغ وینه دا خلک چې په کوم لار راغلیو اوس په هغه لار د دې د واپسې آغاز وشو چې د سازش په نتیجه کې کرسي ته ځان رسې هغه کرسي چر مضبوطه ني چې د سازش په نتیجه کې سیاست کې هغه سیاست چر کامیاب نه وي دا د سازش په نتیجه کې د یو ډیر لوی قومي او بین الاقوامي سازش په نتیجه کې دا ټول لوبه شوی و او نن دا هغه رب العزت انصاف ته وګوره کنه نن دا الله انصاف ته ده نو دا هغه نه خوځ بیغمه شه هغه رکاوټونه بني هغه رکاوټونه به زمونږ ني مخکې که پاتې وه نو په دې پاتې وه چې تاسو همت کړو خو ستاسو خلاف سازش شوی دې ځل سازش ځکه نشته چې دې ځل لوبه بدله ده دې ځل ستاسو په لار کې رکاوټ نشته دې ځل که موږ وال خورو موږ به په خپله کمزورۍ وال خورو موږ به په خپل غفلت باندې وال خورو موږ د بل چا د سازش په نتیجه کې وال نه خورو لہذا دا موقع ده را پاسه پښتنو چې دا خپل پښتونخوا او دا خپل اختیار بیا ترلاسه کو او یو ځل بیا د خپل پښتونخوا او د خپل پښتنو خدمت وکړو. ما خود د دې نه زیاته نشو کولی چې زه تاسو سره یونین کونسل په یونین کونسل وګرځم د یو پارټي مرکزی سینئر نائب صدر دا داوا نشي کولی چې هغه په خپل کور او په خپل کلي کې څلور میاشتې یونین کونسل په یونین کونسل وګرځید خو ځکه چې ما وی چې تاسو دا کمې محسوس نه کوي چې دی خو مونږ ته وایي چې میدان ته کوشه خو یوازې کوزي دی را سره میدان ته نه کوزيږي نه زمونږ مشران په هغه خلکو کیو او نه زما دا پرورش شوی دی چې زه خپل مرګري ته وایم چې میدان ته کوشه او زه بره خیریت په ډېرې معنی ناست نن وګورئ که نه نن داسې خلک شته چې کارکونې په تکلیف کې دی او په خپله هغې غیب دي نو چې زه عوامي نشنل پارټۍ کارکون ته وایم چې میدان ته کوشئ نو دا یقین ساته چې یوازې به نه پرېږدم چې کوم میدان ته تاسو کوزېږئ هر میدان ته به تاسو سره یو ځای کوزېږم انشاءالله.